أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. سورة محمد 13 نمبر آیات دی. په دې 13 نمبر آیات کې د کافرانو لپاره خاص کر د مکی والا لپاره دنیوي یره ذکر کول او د نبی علیہ السلام د لپاره تسلی مضمون ذکر کول. الله تعالی فرمایي چې وکأي من قرية او ډیر زیات د کلونه هي اشد چاغوی ډیر سخت قوتا په طاقت کې من قريتك التي استاد حق کلینا اخرجت کا جتیرا استلای خپل کلینا. دینه مراد د مکی خلک ته مراد چې د سا کلی خلک چې ته د مخبر کلینا را استلای نو هغه کلی چې مونږ هلاک کړي دی هغه د دین ډیر زیات طاقت ورو. الله وی اهلکناهم من هلاک کړو فلا ناصر لهم. نو بیا نو د هغوی د لپاره امداد کوونکی. خلاصه دا شو چې د مکی کافران د هغه کافرانو نه زورور نه دي چې کم کافران دین الله تعالی مخکې هلاک کړي د پیغمبرانو دین سره دښمنۍ په وجه الله هلاک کړي. لہذا د مکی کافران به هم راونی سي خو په اسانه باندې به هلاکی د الله د قبضې نه بار کې دي نشي. او ردی سره نبی علیہ السلام د لپاره تسلی شو چې ردی د ظاهري قوت او غلبه او دبدبه کم چې تاسو یې نه جدي سره افرادی قوت هم سیوا ده، مال دولت هم سیوا ده، روب هم لري، اسلحه هم لري، نو دا د سورازو د لپاره دي. او دا دومره نه دي چې کني الله تعالی دی په الله تعالی باندې زورور شي د الله تعالی نه بچ پاتې شي، بلکې الله تعالی چې کوم خلق هلاک کړي دا ډېر تقاطور د کلی خلکو نه. خلاصې دا رجد د الله تعالی د غریب نه بچ نه دي، سورز د پار عارضی استدراج دی. الله تعالی به زر زر راونی سي هلاک به کی همدغه سي بیا وشو. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. دی آیات کې د کافرانو د مسلمانانو فرق ذکر کیږي چې کافرانو او مسلمانانو منځ کې فرق څنګه وي. نو الله تعالی ای هغه سوچي على بينة من ربه په واضح لار باندې طرف خپل نه په کار لار باندې روان دي. کار لار مطلب دا چې کله کو دلایل سره د غلار ثابت کړل. کمن زوین له سوء عمله دا کې دې شي په شان د هغه چا چې خاصه شوی هغه د لپاره بد عمل وتبعوا اهواءهم تابعداري د خپل خواهشاتو کړي. دلیل وسره سره یې نه. یو قسم خلک هغه چې په دلایل باندې عمل کوي، دلایل ته ګوري په هغه طریقه باندې عمل کوي. او دویم قسم هغه چې آسماني دلایل او آسماني کتابونو د سره پیژنیم نه فضل خپل نفس چې د څه خبره کوي نو دقه مني. او الله تعالی وایي د دوه ډول یو شان کې دي شي نو چرته یو شان کې دي نشي. اولنې ډول په هدایت باندې د دویم ډول گمراه ډول ده. مثل الجنه التي حالات د جنت حقي وعد المتقون وعده د پرهیزګارانو سره شوی ده. فيها انهار نو په دغه جنتونو کې باندې نهرونه وي مما ان غیر آسن د دسیو بوج بدبی کېدل والا بنئ. په دغه جنتونو کې چې کوم نهرونه به کې دغه نهرونه وبو د دنیوي بوج اند کې نه دي. دنیوي بوج په ځای باندې ودرېږي نو دا بدبی کېږي، خوند خرابېږي. هغه په دسې د سره بدبی کېږي نو سره خرابېږي نه. وانهار او نور نهرونه دي پکې من لبن د شودو لم يتغير طعمه چې نه بدلېږي خوند هغه. دنیاوی شودو شان د کینې د چې کله اوران شي کله خوان خراب شي د سینې دي مستقیر هغه یو حالت باندې دي خوان د سره خرابېږي نه بدلېږي نه. وانهار او نور نهرونه دي من خمر شراب لذة للشاربين چې خوان ورکون کې دي سکون کو د پاره خوان ورکې هغه کسانو د پاره چې کم اسکی. نو دنیاوی شراب او دنیاوی نشو او دنیاوی سيزونه د پشان د کینې دي. دنیاوی سيزونه د سيده چې یو پکې فائدہ یې نو بل پکې نقصان. لکه مثال په تور باندې په دنیا کې عام طور خلک تماکو استعمالوي. نو تماکو یو پیدې د پاره به استعمالوي، د مقصد لپاره به استعمالوي هم. خو د تماکو انتهایی طریق به خوند او به لذت شي دي نو بیا نقصان شته دي. خو جنتی سيزونه داسې دي چې د هغه پیدې په خپل ځمانه ده لیکن ذائقه په خپل ځمانه ټیک خراب ذائقه والا شي پکې نشته. وانهار او نور نهرونه دي من عسل د بگین مصفن چې صفاشوي موم وغیرہ پکې نه. عام بگینونو کې چې کوم د صفاشوي نه نو د کا چې کین چې کوم موم جوړيږي هغه موم پکې میکس
نو هغه د بګین د ذایقه صحه د پوری کمزوري کړي خراب کړي او چې کړه دغه موم لري چې صفا کړي چې چند شي او بل شانت کې بګینی نو د جنتی بګینونه د دنیوي شانت کې هم نه دي چې هغه کې د موم یو میکس شوی او نو اخیره مې دې پکې پکې یو ذایقه کې د مسالې پیدا کړي د سینه دغه بیخي صفا ولهم اور دوی د پاره پیه بر جنت کې من کل الثمرات هر قسم میوه دي ومغفرة او بخره ده من ربهم طرف خپل دې ځکه کې معرب قرآن لیکلي دي چې د یو بل نعمت ذکر شي هغه نعمت دا عام طور په یو شک یې چې سړی کله ګناهګاری او دا ګناهګار الله تعالی معاف جنت ته بوزي لیکن بیا هم عام دنیا کې د سره یو چا سره به جوړم کړي خوړه کې د ډېر خپګانونو خیره بیا پروتي نو دې به وکړه مل مشه هغه په خرچم کوي خوراکونه متبرابرای خو تندې نه پته لګي چې سړی پورا خوشاله وسم نه دی پړه کې خپګانونه نشته نه هغه خپګان د چې د ملمه د پاره یو قسم لا درد جوړ شي خپګان جوړ شي خو جنتی خلکو حالات د سینې دي که څومره ګناونه هم کړي او څومره د مجرمان پاتې شوي خو چې الله تعالی یو پر معاف کړل بس معاف بیا به دا خبرې نشته دی لو جنتیان چې کله جنت ته بوتل کېږي نو اول به دا اعلان وشي چې تاسو بخیر شوي یو مغفرة من ربهم بخنه طرف خپل تاسو مکمل معاف تاسو الله تعالی سره وسغسانه دی نو الله تعالی وایي کمن هو خالد فی النار آیا دا کې دې شي په شان د هغه چا چې همیشه په اور کې پروتي وسقوا ماء حمیما او بدی منس کړي کې ګرمي وبو هغه ګرم مبارکي ابو مبارک نور روایتو کې دي چې کله دغه وبدوی راواخلی او د خلی درانزي کې د مخ د وخت راوګرځي کوس په دې لوخي کې ولګي دومره ګرمي چې کله دوی وس کې تیری کې او تیرېدو نه بعد کلمي ټوټي شولان دي تراوز فقط نو کټ کې امعاءهم کلمي ده هوي د ځکه د کلمو احوال ذکر شو نور نو انور په حدیثو کې ذکر دی چې کله د مخ ته راوبن ځکه نو د مخ وخت به کته په لوخ کې را پری وسی ډېر ګرمایش ته وجنه ومنهم بعض الذين من حق سود يستمع اليك دا د کافرانو تقسیم ذکر کیږي چې کافرانو کې ډېر قسمونه دي چې یو جرم تلاسا چول جا بل جرم تلاسا چول نو ځنی بدی کې داسې دي يستمع اليك چې وخت دي تا استمع فلون ترازی کینی حتی تر هغه پورې اذا خرجوا من عندك چې کله اوز استاد اخوانا قالوا نبي وای للذين اوتوا العلم هغه کسان ته جوړ کړی شوی د علم صحابه کرام دي عالمان دي هغه سره هغه خواله ورشي او ورته وای ماذا قال انفا سوول نبی علیہ السلام وس ان ملنډ شروع کی مذاق شروع کی دا خبر کم څه چوبل بس موږ ورته واګ نه دی خو د سی ویل موږ شوی نه یعنی ما خبره د اوریدلو قابل نه وي دا مطلب شي یا درجه ماذا قال انفا دا استهزاء ده چې خبره وکړلې خبره موږ واورېدلې خدا څه خبره وي قیمتي خبرې نه وي دا مطلب دی دا څه د پاره دی وي د دې د پاره وي چې د نبی عليه السلام سپکاوي او دا علامات د منافقین دي د نبی عليه السلام قدر او قیمت درکمول لپاره دغه انداز دی اختیاري او دا همیشه د پاره قیامت پورې سمره منافقین هم دغه انداز دي اولئک الذين الله واذا حق کسان دي تبع الله على قلوبهم چې الله مهر لګول لري دی پزرونه باندې وتبعوا اهواءهم او دوی تابعداري د خپل خواهشاتو کړی ده